أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مخیاتونو کی مومنانو تا تلقینو د صبر او د مانزو بیا دی خبری تسلی په لحاظ سره وا بلدا چی صبر کې نو صبر و په کمزې کې نو یو خبرې دلته کې یو څو خبرې ذکر کولې نو پاغي کې یو دا چې ملګری به شهید کیږي په خپل به د شهادت درجه ترسي بچي برسي ورور برسي پلار برسي پاغي باندې خپکیږي بنا دی باندې صبر وکوي. یو طرف ته خدا دې چې دنیا د همیشه د پاره د وسیدو نه ده او چې په څومره خولي طریقې باندې د ایمان سره سړی د دنیا نه لاړ شي نو دا دغه د پاره د فائدې ده. کبه ایمان لاړ نو دا دغه د پاره نقصان دی. نو دلته کې یو تذکرہ دا کوله چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کم چې د الله پلار کې وجل شوی دي نو الله پلار کې دي ته مرشي، د الله پلار کې دي تعالی مرګ راشي، اتباع د سنت کې تعالی مرګ راشي، په مسله د توحید دی تعالی مرګ راشي. په دې باندې کته مړ شوي کو نور په مړ شو په دې مسله د توحید باندې په اتباع د سنت باندې نو په دې باندې خفګان نه دی پکار. وس دې کې نور ذکر کړي ولنبلونکم بشیء من الخوف او خامخا ازم یومنگا تاسو لرا پس شید الوگی پس شید یری والجوع یو دلوگی ونقص من الاموال او په کموالی د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوو وبشر الصابرین او زیر ورکا صبر ناکو لرا مخی وی زیر ورکا صبر ناکو لرا التکی وی ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر ناکو سر دے. نو ولنبلونکم بشیء من الخوف خامخا ازمی ومنگا تاسو لرا یرا برازی یرا بد دشمن رازی یری برازی قسمہ قسم یری کله چې ته مسله د توحید بیانې مسله د سنت بیانې نو یرا با رازی یرا کې د مرګ اولنۍ د ټولو نغټه خبره د مرګ دا بیا د دین رستو د یری خبرې نوري هم دي د وهلو ټکولو خبرې هم دي بیا پکې د قطع تعلق خبر هم ده. هغه موږ سره خپل ولې پریدو موږ سره تعلق ختم کو راشه درشه باندې کو موږ به ورانه وکړو. الله وی دا برازي چې کله ته حق خبره کې نو دا خبرې برازي دا به برداشت کې دا امتحانات دي. اچھا ویلی چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر چې ته د الله خبره کې د الله د رسول خبره کې او د دې د مخالفت نه خلق منع کې نو وَإِلَّمْ يَدَعْ لِلْمَرْءِ صِدِّيقًا د سړی د پاره دا دوست نه پریدي
چې کله دا مخالفین دي نو دا مخالف سړی بیا ستا سره دوستانه نه کوي. کم یو سړی چې راغی ایمان راوړ سنت تابعدار شو نو چې ته خبره کې نو دی به مني ستا سره مینه محبت به بیا دغه ډېري. لکه بل ځای کې الله وایي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بیا به هغه غټ دوسي کلک دوست بی ګرم دوست بی. الله وایي خامخا ازمیو تاسو را موږ پس شي د یری والجوع یو د لوږه به راځي. لوږه یو دا به دې ځای نه لاړې هلته کې لوږه به راځي. دانه کور کې روژه به راځي په لاره کې سفر کې جهاد کې دغه لوږه به راځي. لوږې تندې به برداشت کې. والجوع کله کله به داسې هم شي خلک وایي هلکه غم خادي ورسره مه کوئ او ورانه ورسره وکوئ د باندې هر څه بند کوي. خلک به غیر چاپیره هر څه بند کي نو تا باندې به سخته راشي و برداشت کې به. ونقص من الاموال او په کموالي د مالونه به کمیږي. مالونه کمیدل په دې کې هم د ځان لپاره د جهاد تیاری کې هغه کې مال کم شو کنه اسلحه دې واغستا بل څه دی وکړو سفر یې کې سفر کې مال کمیږي. ولې هلته کې ټیکټونه لګي خرچې لګي نو مال لګي په مال لګي دو باندې به خپه کېږي نه. دانګې د الله په لاره کې خرچ کول دي مال کم شو دی باندې ازمیخ راځي. مدرسه دا جماعت ته غریبانان دي هغې باندې خرچ کول دي نو مال کم شو. کله مال کمیدل په بل طریقې می غلا شي ډاکه شي بل شي هغه مخالف راشي هغه به اوسیږي وچ پوچ به اوسیږي. مخالف براشي غلا به کی ډاکه به پیو کی. ونقص من الاموال کله به آسمانی آفت راشي باران به زیات شي سیلاب به جوړ شي نو هر څه به ویسي. کله ګلی به وشي نو هر څه به سڼ وي. ونقص من الاموال والانفس نفسونو په کموالي باندې نفسونه به هم کمیږي ملګري به هم کمیږي ملګري به شهیدان کیږي. والثمرات او میوې به کمیږي. ګلی وشوه میوې کمې شوې. کله داسې نور طریقې باندې وشي خلک یې تاله کي چل کې وسره خپه کېږم. الله وایي والثمرات ثمرات چاوي اولاد تم وایي هم میوه ده نو والثمرات کله به کې اولاد پکې ځي اولاد به شهیدان کېږي اولاد به مړ کېږي نو دې باندې به ته بیا څه ویل وینا به کې نه صبر به کې صبر. وبشر الصابرین او زیر ورکه صبرناک لرا صبرناک خلک دي چې کلک دي په توحید باندې سنت باندې. الذين اذا اصابتهم مصیبه خلک دي کله چې ورسېدي ته مصیبت ورسېد وړو کې مصیبت راغی غټ راغی هر څه چې راغی قالوا نو د دې عقیده دای انا لله و انا الیه راجعون نو په خله باندې داسې وای یقینا منګه د الله یو او الله یقینا منګه الله ته ورګرځیدونکي یو. زمونږ عقیده دغه ده خپل عقیده ښکاره کی په دې باندې انا لله و انا الیه راجعون منګه د الله یو الله طرف ته ورګرځیدونکي یو الله طرف ته ځو. دغم خبره بجلی لاړه دیوه مړه شوه انا لله و انا الیه راجعون دا مې یو غم دی کنه مصیبت دی. بل څه وشو سړی زړه ته کم یو غم درد تکلیف وررسي و انا لله و انا الیه راجعون خو عقیده به دغی دانه چې په خله به انا لله و انا الیه راجعون وې او د پیغمبر طریقه نه اختیار ہے د الله حکم نه اختیار ہے نو اسی انا لله و انا الیه راجعون باندې کار نه کیږي ښا او اسی وایو نو توتی خبرې دي توتی یادی کړلی
او وایې مقصد باندې نه پوهیږي زموږ دا هم دغسې دي نو مقصد باندې په ځان پوه کول غواړي دا خبره زړه ته ورکوزول غواړي نو چې مصیبت را رسي نو بیا به توجه ټوله الله طرف ته وي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دا کسان دي چې په دې باندې شاباشه دي د رب د طرفنا او رحمت د الله دی و اولئک هم المهتدون دا کسان دي هدایت مندونکي دا خلق په هدایت باندې کلک دي هدایت یافته دي نیکان خلق پاغي باندې صلوات من ربهم په دې باندې شاباشه ده د دې د رب د طرفنا په دې باندې تعریفونه یې دي رب د طرفنا او رحمتونه او رحمتونه دي د دې د پاره په دنیا کې او په آخرت کې نو دنیا کې د دې د پاره شاباشه ده خلک هم شاباشه وي کم چې د عقیده خلکی ابي شاباشه وي هغه تعریفونه وکي دا الله د طرفنا په دې باندې ثناګانې دي تعریفونه دي د دې رب د طرفنا او رحمتونه او رحمت ته آخري زید رحمت جنت ته اولئکم المهتدون په دنیا کې دا کسان هدایت یافته دي حق پرس خلق دي